په لسم ورځ باندې چې چا یو روژه ونیوله الله رب العزت ورته د یو کال ګناهونه معاف کوي. خو په محرم د لسمې ورځ باندې د محرم میاشت شروع ده محترمو. په دې کې الله رب العزت یو داسې اعمال او داسې یو ورځ را روانه ده چې سړی پکې وکړي نو یقینا چې د انسان الله رب العزت والا یو کال ګناهونه معاف کوي. دې کې چې کوم دی یو بهترین ورځ را روانه ده چې هغې ته ویلی شي عاشوره. عربی کې عاشوره یعنی 10 دا ویلی شي لسمې ته. نو په دغه ورځ باندې یو عمل کېږي چې هغې ته ویلی شي روژه نیول. عاشوره څوک ورته چې کوم دی عجیبه عجیبه نومونه اخلي. صحیح دی. محرم کې په لسمه ورځ باندې عاشوري ورځ باندې دا روژه نیول په هر مسلمان باندې زه وایم چې لازم دي. خو که چا ونیوله د ده فایده ده او که څوک یې نشي نیولی نو بیا څه فرض او واجب نه دي. خو زما په حساب سره زه چې هر مسلمان او زنانه او سړی چې کوم دی ونیسي. ځکه چې په لسمه ورځ باندې چې چا یو روژه ونیوله الله رب العزت ورته د یو کال ګناهونه معاف کوي. نو محترمو چاله چې الله رب العزت توفیق ورکړي په محرم کې دغه یو ورځ روژه لازم ونیسي. او د دې روژې فضیلت دغه د محترمو چې نبی علیه السلام مدینې منورې ته راغی یهودو به دغه روژه نیوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه سومو نبی علیه السلام تپوس وکړو د یهودو نه چې تاسو دا روژه ونیسئ. چېرې موسی علیه السلام او فرعون الله رب العزت چې هغه موسی علیه السلام راولېږلو فرعون له نو موسی علیه السلام چې کوم دی هغه نجات وموندلو نو دې په خوشحالۍ کې موږ روژه نیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چېرې موږ خو تاسو نه ډېر زیات چې کوم دی حقداران او موسی علیه السلام کو نبی علیه السلام ویل دا زما ورور دی زه به هم روژه نیسم. صحابو ته اډر وکړو چې چا سهار نه خوراک کړی وي باقي چې کوم دی روژه کوي. په نیمه ورځ چې کوم دی عاشوره روژه کړه په نبی علیه السلام. صحیح ده جي. نو نبی علیه السلام وی به ویلي تمنا وکړه که بل کال زه ژوندی وم نو دې سره به چې کوم دی 2 روژې نیسم یو مخکې یا یو وروستو یعنې 9 لسمه یا لسمه او 11. خو محرم چې کومې دا یو روژه ده خو چا الله توفیق ورکړي 3 روژې چې کوم دی ونیسي. صحیح ده جي. ځکه چې مشابهت به نه راځي یهودو سره. هغه یو سړی نشي نیولی یو ونیولی یو چې کوم دی کافي ده. ځکه انما الاعمال بالنیت د انسان دار و مدار چې کوم دی نیت پورې دی. زه روژه نیسم یا بل ملګری روژه نیسي په دې نیت باندې چې الله زما ګناه معاف کړي نو الله رب العزت ولې ګناه معاف کوي. خو بهتر دغه چې الله توفیق ورکړي دغه 2 روژې لازما ونیسي 9 لسمه یا لسمه جي او 11 په محرم کې عاشورې باندې. نو قیمتي میاشت ده د محرم نو ډیر زیات چې کوم دی واقعیت پکې راغلی دي چې الله توفیق ورکړي وي دغه روژه خو لازما ونیسو. الله رب العزت دې مالم توفیق راکړي او تاسو هم چې کوم دی توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.